پاسي او د مشتاق صاحب دپاره اواز اوچت کړي. کنې دا واورئ د مشتاق صاحب دپاره تکړه سړی، د مشتاق صاحب په شانې تکړه سړی دا په پاکستان کې نشي پیدا کېدلی. ځکه مشتاق صاحب الله رب العزت دی په عمر کې برکت واچوي او الله رب العزت دی د کافرانو د ګریپ نه خلاص کړي. ځکه نن سبا د مشتاق صاحب چې کوم دی تلی دی، امي غلی دی، ملا غلی دی، عوام غلی دي او پوجیان غلی دي، وزیر اعظم غلی دی، اواز نشي اوچتولی. زما عزتمندو دا ډېر تکړه او بهادر انسان دی چې کله دی ایمان مضبوطي، ایمان دی قوي، ته به کافر مخې ته ودرېږي او په دې سترګو کې به ننوځي چې ایمان دی مضبوطي. خو چې ایمان دی مضبوط نه و، هسې د ټوټه پوټه ایمان دی، نو ته د کافر نه به ته ایرېږي، کافر باندې به ته نشي غالب کېدی، هغه به په تا غالب کېږي. نو د دې مشتاق صاحب دپاره اواز اوچتول دا موږ تاسو له پکار دي. اوس دا به په څه سره رهایي کېږي چې دا ټول یو شي، عوام یو شي، فوج یو شي، مجاهدین یو شي، او د دې طلبا علماء کرام دا یو شي، د دې لپاره آواز اوچت کړي په آل پاکستان کې. نو انشاءالله العزیز دعاګانې به مو وله کوو او الله رب العزت دی مشتاق صاحب او د هغه ملګري رها کړي او الله رب العزت دی د اسرائیلو د ګریپ نه خلاص کړي.